بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث في البيع. دا دریم باب دی د څلورمې مقالې نه په دې کې د بیع بیان دی. 630 نمبر ماده راوړوي. البيع ينعقد بإيجاب وقبول. پچا بیع منعقد کیږي نو په ایجاب او په قبول منعقد کیږي. ځکه دې کې انعقاد دی. انعقاد دوه شی نه غواړي، یو ایجاب بل قبول. او ایجاب او قبول عبارت دی د دوه لفظونو نه. ځکه دوه شی نه دي، دوه الفاظ به ول ادا کیږي او په دې دوه الفاظو کې به انشاء د بیع کیږي. بیع به کې منځ ته راولي او بس هغه که په هرو صیغو سره کېدلو، عام طور باندې ماضي صیغې سره کیږي، نو د حال په صیغو سره هم کیږي. یعنی مضارع صیغه وي خو د حال معنی ورکوي. البته چې کوم د استقبال صیغې وي، استقبال پورې خاص وي، هغې سره داسې انشاء عقد نه کیږي بلکې واده وکړي. واده به صرف کیږي. ورته وګورئ ښه. البيع ينعقد بإيجاب وقبول وهما عبارة عن كل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلدة، سواء كان بصيغة الماضي كبعت واشتريت أو بصيغة المضارع إذا بصيغة إذا أريد بها الحال كأبيع وأشتري. حال معنی پکې مراد شي. پاتې شوله صيغه د استقبال وبصيغه الاستقبال چې کوم صيغه د استقبال وي خالص استقبال لپاره لکه سین په داخل شي. سأبيع سأشتري لا ينعقد البيع لأنها بمعنى الوعد المجرد. دا انشاء عقد نه دی بلکې د عقد وعده ده. وسوي څنګه چې ایجاب او قبول بالمشافهه کیږي، خله سره دغه شان کتابت سره کیږي، بلکې کله کله په تعاطی سره کیږي. تاسو پیژنئ او تعاطی کله د جانبین نه کله د جانب واحد نه. الکه دا روټي دا شی په 100 روپۍ دی وای په 10 روپۍ مثلا 100 روپۍ کی دی او تی اوچت کی. او کله کله جانبین نه تعاطی وي. روټو دکان له ورزي 10 روپۍ دی او روټي تی اوچتای. نسوار والا له ورزي 10 روپۍ دی او نسوار غټي تی اوچتای. هغه سم نه وي. كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضا. دا خو منو ویلي مکاتبت سرم کیږي ښه لیکلو سره. ويكون بالمبادلة الفعلية دقي ونوس متعاطي والا. او دا وی په مبادله فعلیت سره هم کم مبادله فعلیه الدالة على التراضي أيضا مثل أيوتي المشتري للخباز درهما فيؤتيه الخباز مقدارا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول. وينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس. خاص اشاره سره تعریفات اورید من قدرت کی کړي. ایجاب چاته وای اول کلام ته ویل کیږي چې حد المتعاقدین نه صادر شي، ځکه دا په بل باندې جواب واجب وي. او دویم والا کم کلام چې هغه بای کوي که مشتری کې خو چې دویم کلام یې ته قبول ویل کیږي. لازم د حناف رائے ده، شوافی او وغیرہ هغه بای ته ایجاب وي. مشتری هغه ولیو کو دویم مشتری ته قبول وي. الإجاب أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف بيبسي سدي. دا د سدي عبارت کا دا کوم ځای په حواله سره چې عبارت لیکل تل سدي. وبه يوجب ويثبت التصرف الته سدي. وبه يوجب ويثبت التصرف والقبول ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين. 633 نمبر بای تعریف راته وکړه کنه. یا خو موږ بار بار ویلي بس اسی به عبارت کې وایو نه. خیال هم دې کنه. البيع مبادله مال بمال. ختم شو خبر. به بای په دوه قسمه ده، یو منعقده ده او غیر منعقده ده. منعقده چاته ویل کیږي چې مبادله د مال په مال سره بګي وشي، محل د بیع موجود وي او یعنی شرایط د بیع ټول موجود وي، ارکان د بیع ایجاب او قبول موجود وي، محل د بیع موجود وي، شرایط هم د بیع موجود وي. نو يكون منعقدا الف سره ولکای. وغیر منعقد منعقدم کېدل شي او غیر منعقدم کېدل شي. والبيع المنعقد هو الذي يكون بالوجه المذكور. په مخکنی طریقه باندې ایجاب او قبول پکې وشي. به دا منعقده چې دا
دا خپل کور کې به دوه قسمه ده یو صحیح ده بله فاسده ده پوهېږئ پې ينقسم الى صحيح وفاسد دوه پسې نور هم دي صحیح فاسده ونافذ نافذه او موقوفه بلکې د نافذ او موقوف په بل تقسیم په اعتبار سره ده دا تقسیم اعتبار ولا بدل لګا والبيع اچھا والبيع الغير المنعقد دغه کنه ونافذ وموقوف صحیح بيبسي والبيع الغير المنعقد البيع الباطل والبيع الغير المنعقد او بيع داسې بيع چې غیر منعقد وي دا کوم یو ده اچھا صحیح شو البيع الباطل دا بيع باطل ده بيع باطل چاته ویل کیږي د مخ کې ویلو چې ذاتن او وصفن دواړه غیر مشروع وي درې وړ امامان په کې باطل او فاسد نه کې هغه باطل او فاسد یو غني خاص صرف موږ عناب داسې وایو وهو ما لا يكون مشروعا اصلا والبيع الفاسد چاته ویل کیږي چې هغه اصلا مشروع وي دی وصف وجب کې قبح راغلی وي والبيع الفاسد ما يكون مشروعا ذاتا مشروع وي لا وصفا نوي موقوفه چاته ویل کیږي چې هغه د بل په اجازه باندې موقوفه وي لکه یو سره د بل چا مثال زه د مناسب کتاب خرڅومه نو چې ترڅو د مناسب اجازه نه د بیا باغی پوري موقوفه وي والموقوف بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضوليه 634 به بيع په دوه قسمه ده لازم او غیر لازمه د لزوم به اعتبار سره دی لازم هغه د چغی کې څه خيارات نه نو غیر لازمه چغی کې خیر شرط وغيره وي البيع لازم هو ما يكون خاليا عن الخيارات وغير اللازم ما يكون فيه احد الخيارات 635 بيع وفا بيع الوفا چوته ویل کیږي دا غټول پیژنې د اخیره کې تفصیلا روانه ده ان شاء الله ته به خبر وکم دلته به صرف تعریف کو بيع الوفا دي ته ویل کیږي چې فضل الرحمن لذا دا کتاب ورکم په 1000 روپۍ مې پکاري اسی څوک نه راکې نو فضل الرحمن لا دا کتاب ورکم دا درواله ور سره شرط ولګم چې 1000 روپۍ راکا خو ګره چې کله پیدا شولې ما سره به واپس په لدر کوم خپل 1000 روپۍ او دا کتاب براته واپس راکې دته بيع بالوفا وي دي کې مشابهات مختلف طرق نه دي یو طرف ته وګوري مبادله المال بالمال لسيدي شی بل طرف ته وګوري شرط فاسد پکې لګیدل دي فاسد شی بل طرف ته وګوري درهن حیثیت لګوي چې هغه ما قرض واخیستل او هغه په بدله کې مور سره د مبيعي خدا دا ان شاء الله رستوایو بيع الوفاء البيع بشرط ان المشتري متى ادى الثمن يرد البائع اليه المبيع بل بيع استغلال دا بيع استغلال ته ویل کیږي فضل الرحمن کتاب در باندې در خرڅومه سیدا هماله به پکري به راکې کور در باندې در خرڅومه هماله به پکري راکې یعنی بای چې دې هغه ته به फायदा حاصلې بيع الاستغلال هو بيع المال وفاء مال خرڅ کی وفاء ته په اعتبار سره وی على اي يستاجر البائع چې به اجرت کې مشتری ورکي البائع بایتا او کله سیمانو کو على يستاجر البائع چې په اجرت کې به نسی بای طلب د اجرت به کې بای کوي خو به کې ضمیر پر تروزین على يستاجر البائع صحیح ده 637 بیا سره هټول پیژنې کنه پیسو بیا په پیسو سره بل مقایده ده بیا د عین په عین سره یعنی پیسې په کې سره نه عین خو پیژنې کنه چې کوم پتاین سره متعین کیږي ناغه مقایده ده چې دوه مالونه وي داسې مالونه چې پتاین سره متعین کیږي مبادله وکړي دا مقایده ده او دوه مالونه وي داسې مالونه چې پتاین سره نه متعین کیږي مبادله وکړي به بیا صرف ده بل بیا سلام د بیا سلام چاته وي چې بیا د مؤجل وشي مؤجل مبیا پکې مؤجل وي او بمعجل پیسې پکې معجلی وي فی الحال وي بل بیا استثناء ده دا یو وخت د مقاوله د قول پکې وشي د اهل صنعت سره چې لکه مالا دا شی به جوړ کی سایز میز او تور کی پیسې معلومی کی او به ورلاغه جوړي اجماعا دا صحیح ده اگر که قیاس وجې دا صحیح نه معدوم بیا ده نو بيع الصرف بيع النقد بالنقد وبيع المقايضة بيع العين بالعين
وبيع السلم بيع مؤجل بمعجل وبيع الاستثناء عقد مقاولة دا یو قول والا عقد دی ما اهل صنعت سره وشي علی ای عمل شیئا چې هغه به یو شی عمل کرا ولی یعنی جوړی به فالعامل چې دا صانع دی او مشتری دا څوک چې اخلي مستثنی دی او شی دا مصنوع وي لکه سپلای جوړ کړل 638 مال څه تعریف دی مال په تعریف کې دوا اجزا دي چې یو تبعی انسان ورته مایل کیږي او وقت حاجت ته ذخیره کېدل شي المال ما يميل إليه تبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة والملك ملك ستویل کی یو سړی دیو شی مالک شي یعنی باغی کې به شری تصرف کول شي تصرف اهل پکې جوړ شي والملك ما ملكه الانسان سواء كان اعيانا او منافع کدا عین شی وی لکه کتاب می واخستو یا منافع وی کورې پکړی ونیو 639 مال په دوه قسمه لري متقوم دی مال متقوم هغه مال ته ویل کیږي چې سړی په دې مال کې د مال نه فایده اخلي نو ته اخیستلی شي او یې خرڅ کړي کمې پیسې چې منځ ته راشي هغه ورته جایز وي د هغې نه فایده اخیستلی شي دا متقوم دی لکه دا کتاب دی دا موبایل دی نو د دې نه پیدا اخیستلی شو برای راسه کو خرڅ کو پیسو نه هم شو غیر متقوم چې نه د هغه شي نه فایده اخیستلی شي لکه شراب څوک اسکلی شي او نه خرڅ کې پیسو نه پیدا اخیستلی شي دا غیر متقوم دی المال متقوم وغير متقوم فالمتقوم ما له قيمة في نظر الشريعة في نظر الشريعة الإسلامي في بنظر الشريعة الشريعة الإسلامي بنظر کې غیر پر قیمت وي او غیر متقوم ما ليس كذلك كالخمر والخنزير والميتة نو د دیونه نه پیدا خستل شي درې وړنه نه داسې کولای شي چې خرڅ کې پیسو نه پیداوالي 640 مال متقوم به دوه قسمه لري منقول دي چې یو ځنه بل ځنه یو ځنه بل ځتا نقل کولای شي لکه دا کتاب بل غیر منقول لري چې هغه یو ځنه بل ځتا نه نقل کیږي لکه دکان کور زمکا والمال متقوم اما غير منقول كالاراضي والدور او منقول وهو ما يمكن نقله من مكان الى اخر په منقول خپل ګور کې بدو قسمه لري یو مثلی دی او بل قیمی دی مثلی چاته ویل کېږي چې هغه په احادو کې د سره تفاوت نه یا تفاوت وی خدا سے تفاوت وی چې هغه ته اعتبار نه یعنی معتد به تفاوت نه وی یو داسې به وي مثلی چاته وی چې هغه په احادو کې تفاوت نه یا تفاوت وی خو معتد به تفاوت نه وی او بازار کې داغه احاد ملاویږي هم دا دوه ټکي ور سره لګي قیمی چاته وای چې هغه احاد کې هغه جنس یو نه جو مختلف الجنس شاوي یا جنس یو وي خو احاد کې معتد به تفاوت وي یا احاد کې تفاوت هم نه احاد بالکل یو شان وي خو په بازار کې مارکیټ کې داغه مثل نه ملاویږي به څه ګرځي قیمی نو رستوي ویلا واصل کې حلاکت په صورت کې زمان په صورت کې دې فائدہ روزي کې مثلی سے څوک حلاک کی نو مثل په زمان کې ور کوي او که قیمی وي نو به قیمت ور کوي وای منقول به بدو قسمه اما مثلی او قیمی فالمثلی مثل تعریف سره ما لا تتفاوت احاده تتفاوت مضارع ده کنه ما لا تتفاوت احاده چې داغه په احادو کې تفاوت نه وي دا سه تفاوت نه وي او تدبی چې واغې څه اعتماد وشي او له نذير في المحال التجاريه تجاری محلونو مارکیټو کې غیر بار نظیر وي نو د دې څلور قسمه څلور انواع دي ټولو ته شامل شو نو وي ويشمل الانواع الاربعه یو مکیلات بل موزونات بل معدودات او بل عروض تجاری چې د هغه احاد یو بل سره برابر وي لکه نن سبا مارکیټو کې خلم دې بلپونه شو نن سبا موبایل هم شولې دا کتابونه هر څه دغه شان ګرځېدلې دي
خجي ويشمل الأنواع الأربعة وهي المكيلات كالبر والموزونات ويدخل فيها الذهب والفضة موزونات كذا داخل شو والمعدودات المتقاربة كالبيض لك عندي أو ليمبو أو عروض سلورم وعروض التجارة المتحدة الجنس عروض تجارة المتحدة الجنس بوايو صفات عروض بيكون عروض تجارة المتحدة الجنس المتحدة نبي بدي سفكاري متحدة الجنس المتحدة جنس وصوف صفات المتحدة جنسي ناس مضاف إليه المتحدة الجنسي لا سهي لقي استاذ خيالي إذا بك نشأ شيء بس تقدر المتحدة الجنس ده الجنس فاعل للمتحدة بشي ګورې تا که شوق پیژنې چمچو ته ویلې کېږي کانټو والا چمچ سي والسکاکین چړې دا ټول متحده الجنس دي ښه سکاکین ما کین ویل سکاکین جمع کوي او اواني الاكل والشرب دغه شان د اکل او شرب کوم لوخي دي کاسي جامونه ورسېدلې پی وسوي والعروس چاته ویلې کې دي تعریف راته وکړه یار مالای سمکیلن ولا موزونا ولا حيوانا ولا عقارا زمکم نوي نه کېلی نه وزنی نه حیوان او نه عقار وي دغه عروس وي والقيمي چاته ویلې کې قیمتي اشیاء ما دا ور سره ولګوي تتفاوت احاده چې دغه احادو کې تفاوت وي تفاوتا يعتد به دا سي تفاوت چې هغه له اعتبار ور کولای شي یي تفاوت نه وي احادو کې احاد بالکل برابرۍ خو په بازار کې دغه مثل نه ملاويږي ویلي مو کنه او لا تتفاوت ولكن لا نذير له في المحال التجاريه كالحيوانات دې سره د دې په احادو کې تفاوت نشته ولو كانت متحدة الجنس وردا سيدي قال تغلب لام غلطو ابو غورو متحدة الجنس الف لام کې ټیک نو دلته وسې لیکل ولو كانت اگر کوي دغه حیوانات متحدة الجنس وي یعنی غواګانی وي یا صرف میخ چيلي یا غړي ټول جنس یو دي خو چونکه احادو کې متفاوت دي او دغه شان عروض تجارت رواله خو چې مختلفه الجنس وي کاسي جامونه او دغه شان عدديات رواله چې متفاوت وي دا ټول په قیمتي کې شامل دي تاسو پیږئ کنه والمثليات چاته وي التي لا نظير لها وي والمثليات التي هر قیمین اشماري مثليات هغه لا نظير لها في المحال التجاريه چې محال تجاري کې دغه نظیر نوي نو څه مطلب بان انقطعت من الاسواق اسواقنا احاد ختم شوي نظیرونه ختم شوي دا هم د قيمون ذوات القيم ونغرزي وفائدة هذه وهذا التقسيم تظهر في التزمينات فما كان مثليا يضمن بمثله وما كان قيميا يضمن بقيمته نقدا ورسد لي بي 642 سمن چاته ویلې کیږي سمن چا عقیدې متعین کې عقیده سمن ویلې کیږي او یو قیمت چې دا غشي د مارکیټ او د بازار کم ریټ ویغه ته ویلې کی وای الثمن هو الذي يعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي والقيمه ستوي هو الثمن الحقيقي کوم چې مارکیټ ولا ریټ وي تاجيل ستوي تاجيل تاخير الدين الى وقت معين دا تاجيل له تقسيط چاته ویلې کیږي چاغي کی دا دین چې دا تقسیم شي ټیم په ټیم باندې والتقسيط اداء الدين مفرقه الى اوقات متعدده متعدد اوقات شيء متفرق تور معنی ادا شي الى اوقات متعدده معينه اوقات ته چې متعدد وي او معینه مش کې زر راکې التقسيط دي فرق معنی پوه شولې
په نورمان باندې کتاب خرڅ کما او 30 تاریخ باندې به 100 روپۍ راکې دا تاجیل دی او کتاب په خرڅ کما په 100 روپۍ باندې او هر میش په اخیره کې به 100 روپۍ راکې نو دا اوس تقسید دی قسطواره شروط المبيع 644 دغه لیکنه 643 څنګه خدلو اچھا جی تغریر دوکا تغریر دیکھا تغریر دوکا څه ته وایي تغریر څه ته وایي توصیف المبيع للمشتري بغیر صفته الحقيقيه چې مشتری ته د مبيعي داسې اوصاف بیان کی چې پاغه اوصاف باندې بیان وي مشتری ته د مبيعي داسې اوصاف بیان کی چې مبيع پاغه اوصاف نوي توصيف المبيع للمشتري بغیر صفته الحقيقيه غبن فاحش چاته وي مولوی صاحب دا موږ د بار راځي کنه غبن فاحش غبن فاحش تقریبا موږ یو ځای کې ویلې مو په عام سامان کې چې 5% ریټ اوچت شي دا غبن فاحش دی د 100 شی په 105 نمبر ورشي دا بس دا غبن فاحش دی عام سامانونو کې په حیواناتو کې دا موږ قدرت کې ویلې کو زین کې می هي کې 10% دی د 100 روپو شی 110 نمبر بریدا شری اوس غبن فاحش دی او پزمکو کې 20% دی 20% 120 نه چې کوم غبن فاحش نه دی چې 120 سماوري به غبن فاحش دی نو اورا والغبن الفاحش غبن على قدر نصف عشر في العروض نو عشر 10 وایسي کنه نصف عشر 20 وایسه شولا 20 وایسه 5% دي کنه ما دا ویلو والعشر في الحيوانات قدر نصف العشر في الحيوانات نو عشر په حیواناتو کې یعنی 10% او خمس دا اوس 5% شلو پاقارو کې یا د دینم زید کدی نه زید چیرې وسه ورو زیادت نری وسره لګول شي دا 5% شو 20% قدیم چاته وي دا مخکې تر شوی هو الذي لا يوجد من يعرف اوله چې نه موجوده هغه څوک چې دی اول پیژني دې ته قدیم وي شروط المبيع الګ د مبيع شرایط باندې کې اول شرط دی چې مبيع به موجود وي يلزم ان يكون المبيع موجودا فيبطل باطل بيع ثمره لم تبرز اصلا نو بیا دا هغه میوه چې غلا بیخي ظاهر شوی نه دغه بیا صحیح نه ده ځکه موجوده نه د مبيعانو لکه سبق ته وکی ده کنه نسته پر څګورو او شر شاته وي ورا ما څه ویل نسبه عشر چې کوم دی عشر 10% ته وي او نسبه عشر ما 105 روپۍ را نکړلې د سیمه ویل 20% دی سو دی نه 5% دی نسبه عشر 20% نسبه عشر 5% شلم يصير كنا 5% شو کنه نو 5% شو او خمس چې کوم دی دا 20% دی ما دا سنو ویلی اوکی راودا خلی الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها کم میوه چې ظاهر شوی مکمل د من قدرت کې ویلو د امام احمد رحم الله مفتابی قول له بس بای سیده رست راجم کا الثمرة التي سميوها برزت جميعها شټول ظاهر شوی يصح بيعها وهي على شجرها چې په ونه کې بای سیده سواء كانت صالحه للاكل ام لا خوراک له برابرۍ کې نه خو چې بس ظاهر شوی وي مبيع موجوده ده نو وسوي چې افراد یو بل سره یو شان وي پیوست وي د کوم میو لکه دا سیوان وغیرہ شو نو کدی کې بعضی ظاهر شوی بعضی لا نه نو بیا به صحیح ده کوم چې موجود دي هغه به اصل وګرځو او کوم چې غیر موجود دي هغه به تبع کوم نو اصل په وجه تبع کوم جایز شي ما تتلاحق افراده كالفواكه والازهار ازهار هو ګلونو ته وای کنه والورق پانی والخضروات اذا كان
شري برز بعضها يصح بيع ما سيبرزه مع ما برز طبعا له فيجي كنا بصفقه واحده په یو صفقه کې خرڅول سيدي هغه ته اوس کوم ښکار دي ظاهر شي خرڅ کې او کوم چې نه دي هغه به بیل خرڅه به ټیک نه به معدوم دي وهو قول محمد وبه افتى الامام الفضلي وشمس الائمه الحلوائي وابو بكر بن فضل قال محمد رحمه الله اجعل الموجود اصلا والمعدوم تبعا له سكر زوم زده سکوما اجعل ساوي اجعلون دي اجعل الموجود اصلا دا غم صحیح جوړیږي ته جوړ کا خو اجعلو صحیح دي امام حلواني نه نون سره حلوائي حلوا به خلاص حلوائي لیکل کنه حلواني مشهور دي 637 اذا باع شيئا وبين جنسه فظهر ايش مبيع من غير ذلك الجنس هلکه دا شی در باندې خرڅوم استه چې وی کتلو خاري به خرڅ کړو دم باید د معدوم د فقه البيوع کې ام شیخ الاسلام هم دا مثال ذکر کړی دی کوم شی یاد کړی خو نشته نه البته مزیدار خبرې به ذکر کړی دي اشاره او تسمیه دواړه جمع شوي ورکه ټیم نه دی او ټیم باندې ختم دی به وایو اذا باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع غورا فلباع زجاجا على انه الماس زجاج خرج کو بيول زجاج تو هی کنه ها او دې درې ونسي ها على انه الماس او دا ویل چې دا الماس ته الماس قیمتي پتھر دیکھا چې وی کتل هغه زجاج او الماس نو دا جنس بدل بطل البيع كم شيء مقدور التسليم دغه بيع باطل ده بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينه لك بيع سفينه غرقت چې غرق شوی یو حیوان بيع نادن چې تختیدلی لا يمكن تسليمه داسي تختیدلی داسي شوی چې تسلیمي ممکن نه وي وسوي كم شيء چې مال نه دغه بيع چې دا باطل ده بيع مال يعد مالا بای دا غشي چې نشمارل کیږي مال د خلکو ترمنځ او شراء به مبيع ګرځولم صحیح نه دي او شراء پاغه سره کول یعنی سمن ګرځولي هم صحیح نه دي باطل وي مثلا لو باع جيفه تلته مبيع وګرځولا مردارا او ادميا انسان حر او اشترى له او ور سره ولګوي او اشترى بهما ای بدی سره تواخستل یعنی دای سمن جوړ کړ فالبيع والشراء باطلان بيع غير متقوم شي لکه خمر خنزير وغيرها دا باطل ده او بيع په دې سره کول دا به فاسد ده بيع غير المتقوم خو دې دلته فتح القدير کې بدی مراد کړي وي د دواړه باطل دي بيع غير شیخ الاسلام بالته لیکلي مې بسیدا خبره چې ډېر ښه کلامي کړي دي فتح القدير والا وي بيع غير المتقوم من المال كالخمر والخنزير باطل والشراء بغير المتقوم من المال فاسد بيع المجهول فاسد امدا غشان وبيع حصه شيئات معلومه کدی یو حصے به یو شایع حصوی او معلومه مطلب ثلث ربع وغيرها نو اگر که مجهول ده وي دا به صحیح ده مثال ما یو پلاټ دی لکه درې مې سبتا در خرڅو موزه صحیح ده وي بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الإبراز ابراز دیکھا ابراز دی صحیح ہوندا صحیح دی وای ابراز دیکھا ظاهر کړی نه افراز ابراز نه افراز جدا کول تقسیم دا لعنه دی ورته چې دا درې مان پکې نو الته ابراز لیکل دی کنه دا کوم نه چې ما دا خبره وکړه الته ابراز لیکل دی ها دا ما ځکه سیټ کو شالته ابراز لیکل دی الته می کتل کتاب کې هغه د محل المزبور حواله باقاعده ور کړی دا په دې صفه معنی دی ابراز دی مطلب ظاهر کړی وته نه دا استاد خو بس اصل سره بار یو دی صحیح ده دا کوله خبره کوي دغه صحیح دغه لکه خو بهر حال دا ما چې ابراز جوړ کړی کنه دا کتاب ولا سیټ کړی دی محل المزبور یغه حواله مسلک کړي
کېدای شي غلط شوی مخکې راځي يصح بيع حق المرور حق المرور بيع سيدا حق الشرب هم سيدا او مثيل همدغه حق شرب ته وایي کنه شرب نه شرب مثيل د اوبو د لارې بیا طبعا للارض زمکه خرڅه ورسره لار خرڅه کی حق د تیرېدو زمکه خرڅه ورسره د اوبو نمبر خرڅ کی زمکه خرڅه ورسره د نالۍ چې کوم دا نالۍ ولا خرڅ کی دا ټول حقوق دي کنه حقوق مجرده دي خو د زمکه په تبع کې نه دی بیا هم سیده بس پکو